زموږ خلکو ناپوهۍ ته وګوره بعضې کسان ناست وي هغه ورته وایي تاسو انسولین ما نه انسولین چې کوم دی انسولین ستاسو ګردې پیل کوي. اوس زما د یو ملګري ووایي تره مې تللی دی او حکیم ورته ویلي چې ته انسولین مه استعمالوې انسولین څه کوي دا ستا ګردې خرابوي. نو ما ورته ویل چې لکه د مسلمانه تا ته خپله پته ده چې انسولین کار څه دی. انسولین دا کار دی چې ګلوکوز وړي چېرته سیل ته وړي. نو چې د بلډ نه ګلوکوز سیل ته وړي نو په بلډ کې به ګلوکوز لیول کمیږي بلډ کې ګلوکوز کمیږي هلې به ستا شوګر څه کېږي ستا شوګر به کمیږي. نو دا خو ټیک خبره ده. نو مې حکیم دا کومه خبره اورېدل ده ګوره حکیمان کې هم تکړه تکړه کسان شته خو دا نن سبا چې کوم حکیمان دي دا د دې له بیخي مزه وي د دې سره خپله یوه بیماري هم شریکې کوئ. اکثر داسې کسان دي نن سبا زموږ ډریوران زموږ کلنډران په ګاډي کې چې چا سره روان یاره بعد دا مسله ده پلانکي حکیم له لاړ شئ پلانکي څه استعمال کوي ته به ښه شي. لکه مسلمانه ډاکټر ته لاړ شه ډاکټر د دې خبرې سبق ویلی دی ډاکټر سره پوهه ورسره ده هغه چې کوم دی په دې کې خپل یخته خېجولي په دې سټډي کې هغه په دې باندې پوهېږي چې د انسولین کار څه دی انسولین فایدې څه دي انسولین نقصانات څه دي. خبر دا ده چې اکثر خلک یاره وایي انسولین مه استعمالوئ انسولین مه استعمالوئ انسولین څه کوي دا ګردې خرابوي. انسولین څه د ګردې خرابوي دا تاسو چا چې انسولین ګردې خرابوي. انسولین کار دا دی چې په بلډ کې دغه شوګر د لیول چې کم دی دا څه کوي دا کموي. ټیک دی انسولین دا ګلوکوز وړي سیل ده سیل چې کله ګلوکوز ځي ستا په وجود کې د ګلوکوز لیول کمیږي ګلوکوز لیول چې کمیږي ستا وجود برابر دی. مسله خو په انسولین کې ده که نه چې پنکریاز انسولین نه جوړوي که چېرته کې تا پنکریاز انسولین جوړولی په نارمل لیول سره تا به انسولین د بهره نه اخیست مسله په تا کې ده تا په خپله خېټه باندې صبر نه دی کړی خیرات پردی او خېټه د خپله یلدېږي پر خپله خېټه باندې صبر کوئ لږ خوراک کوئ چې ستاسو پر پنکریاز باندې بوج نه جوړېږي چې ستاسو پنکریاز چې کوم دی بیا د کار نه پرېږدي. نو خبرې مطلب مې دا دی چې کله هم تاسو انسولین اخلئ نو انسولین په خپل نارمل لیول سره اخلئ د خلکو په خبرو پسې مه راځئ چې تا ته خلک وایي چې یاره انسولین مه استعمالوه انسولین ستا په ګردو باندې اثر کوي په زړه باندې اثر کوي داسې هوایي خبرې دي داسې چټیات دي صحیح ده. نو څه کوئ خپل نارمل لیول سره انسولین اخلئ که چېرته کې ستا پنکریاز هم انسولین نه جوړوي ته د بهر نه هم انسولین نه اخلې نو څه به کېږي ستا په وجود کې به د ګلوکوز مقدار نه سیوا کېږي ستا په وجود کې چې ګلوکوز مقدار سیوا شو شوګر په وجود کې سیما شو هغه بیا مستوي ته موږ هایپرګلاسیمیا تا د شوګر قسم ناروغي وشوه بیا به څه کوې بیا به زه بیا به ډاکټرانو باندې ګرځو بیا علاج هم نشته تر څو پورې چې ته ژوندی دغه انسولین به اخلې دغه میډیسن به اخلې او په هغې باندې به ته څه کوې په هغې باندې بیا ته خپله ګزاره به جنګه ټیک ده.